اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، زما سره نن په پروګرام کې د پاکستان ریولوشنري ګارد چیرمن عزیز احمد خان کوم چې د ټریډ یونین د انتخاباتو صدارتي امیدوار هم دی هغه سره موجود دی. دغه سره به د بازار د انتخابات او لمنې خبرې کوو. بریکوټ بازار انتخابات چې دي د تیر شو مودې لاسې چې دی هغه د التوا ښکار دي. کوم چې چیرمن تحصیل بریکوټ دی کاشف خان او بیا چې کوم سپیکر صاحب دی هغوی په خپلو ویناګانو کې باقاعده ویلي ول چې انتخابات چې دي به ډېر ژر کېږي. دوی الټیمیټم ورکړی د 15 دن او په 15 دن کې هغوی له کاغذاتو جمع کولو لپاره ډیډلاین هم ورکړی و. عزیز احمد خان چې دی اعلی تعلیم یافته دی. دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه منشور دی په کوم نیت باندې د بازار انتخابات ته به راوتي دي. آیا دا ماحول چې دی دا د دې انتخابات لپاره موضوع دی؟ څومره خلک د سره دي؟ د دوی په پینل کې څوک دي؟ د دوی د پینل نوم څه دی؟ دا پوښتنې به دننه کوو. عزیز احمد خان ډېره مننه د خپل قیمتي وخت راکولو. عزیز احمد خان ستاسو یقینا چې تاسو بازار کې تیر شو ډېرو مودې له کلونو لاسې چې په بازار کې خپلې تجربه ده، ښه تعلیم یافته د ظهور پارمیسي په نوم باندې خپل یو اداره چلوئ، بزنس هم دی. کوم چې د بریکوټ ټریډ یونین چې دی دا یو یقینا چې د تحصیلي بریکوټ چې دی دا یو ځانګړی حیثیت لري او بریکوټ چې دی بیا یو دارالخلافه هم ده، د سوات ګیټ وی هم دی. او چې څومره ښکلاګانې چې دی تحصیلي بریکوټ ته میلاو شي زما په خیال دی دا به د ضلع سوات پورې والی. زه وایم چې یاره د بریکوټ ټریډ یونین چې کوم انتخابات دي چې ډېر زیات په پوره امن انداز باندې وشي نو دا به ډېر زیاته ښه. څومره امیدواران دي ستاسو پینل کې څوک دي دا راته لږ شانتي ښکاره کړئ. ظاهرشاه خان ستاسو ډېره مننه. ستاسو په یو سوال کې ډېر سوالونه راغونډ شو. لاولنۍ خبره خو دا ده چې د بازار یوازې زما نه دی، زموږ بازار دی. زموږ خو لاول دا خواهش ده چې د دې بازار نه زما بازار په ځای زموږ بازار جوړ کړو، نه کې د انډیویژل یو کس بازار وي. لاولنۍ خبره خو دا ده. دویمه خبره زموږ د پینل نوم چې دی نو هغه الریډي انډرسټوډ خبره چې زموږ د میزان پینل باندې موږ تېر شوی الیکشن کړو او انشاءالله دې پهله به بیا الیکشن کوو. ظاهرشاه خان تاسو ته پته ده چې په 2020 نه دا مسله زموږ روانه ده. په بازار کې خدای شته زه په ډېرو مشرانو پسې وګرځم، په ډېرو خلکو پسې وګرځم چې یاره د بازار الیکشن موږ له کول پکار دي. تاسو صدارت ته ودرېږئ، موږ بس تاسو سره کینډیډیټ ایز ا پارټیسپینټ ودرېږو، دا علاقه دا سیسټم دا به مخ وړاندې بوځو. خو خدای شته هغې ته هېڅوک نه تیارېدل. مجبوراً زما مجبوري دا شوه چې یاره مجبوراً زه دې سیسټم ته خپله ځکه رالم چې یاره موږ د بازار له یو نظام یو سیسټم ورکړو. ولې چې کینډیډیټس مخکې نه راتلل نو زموږ خو اصل خواهش دغه دی چې یاره د بازار زموږ مخ په وړاندې لاړ شي. په پینل کې زموږ خو تا ته پته ظاهرشاه خان هغه زموږ زاړه ملګري هم دي، په هغې کې زموږ سره اکټیو پارټیسپینټ چې دی نو ګل غلام بهی دی چې هغه زموږ سره ډېرې منډې تړي والې. رضا خان بهی جان ماشاءالله زموږ سره رالو او الله دې وله د هغې عزت نور هم ورکړي چې هغه زموږ سره په دې کې الحاق وکړو. هغه ته هم پته ولګېده چې هم په غلطه پټلۍ کې روان یو، بجای د دې چې موږ له بازار سیټ کول پکار دي. دغه شانتي د زوړ پینل د تیر شوي صدر د پینل ډېر مشران هغه هم زموږ سره په دې ایکه وکړه چې هغه واقعي دې پهله موږ ستاسو سره ودرېږو، دا بازار چې دی دا ټیک کوو. نو زه خدای شته په دې باندې لږ دور موټیویټ شوم او خوشحاله شوم چې یاره دې خلکو ایکه وکړه او زه په خپل هغه مقصد کې کامیاب شوم. زما خواهش دا و چې یاره د بازار دا خلک موږ یخ کړو چې دوی یخ کړي، د خپل حق تپوس وکړي، د خپل ځان تپوس وکړي. نو الله دې د ټولو دکاندارانو سره ښه وکړي او انشاءالله زموږ دا کوشش هم دی چې انشاءالله د دې نه به انوړ هم دا دکانداران د خپل حق دپاره ودرېږي او خپل تپوس وکوي. چې تاسو د پینل نوم میزان پینل ښودی دا مخکې هم لاست ټایم هم تاسې ښودی و. اوس تاسو سره په پینل کې کوم اکټیو کسان دي؟ ځکه ډېر کسان ما ولیدل چې هغه پرې مخکیني ټریډ یونین کې هم ول یا د هغوی ملګري ورو ستاسو سره ته رالل او ستاسو ډېر کسان داسې هم وکتل چې هغه تاسو د حمایت باقاعده اعلان کړی دی. څه وایې څه ګڼئ چې په بازار کې به څومره کامیابي حاصله کړئ؟ ځکه د بریکوټ بازار چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، تاسو به یقینا کتلي که تاسو د کمپین دپاره تللی نو د انسان خپې ستړي شي خو چې دی نو د بریکوټ بازار چې دی ختمیږي نه. نو څه نظر لرئ څه وایئ چې یاره د بریکوټ انتخابات به په کم انداز کې کېږي، په کومه طریقه کول غواړئ؟ ستاسو سره دې لپاره څه داسې تجاویز دي چې یاره هغې عمل پکار دی؟ شاه خان لومړنۍ خبره خو دا ده چې موږ د امن خواهشمند یو چې بازار انتخابات پوره امن وشي. هر صدر چې راځي پکار چې هغه ته هغه سیسټم چې دی هغه ټرانسفر شي او اپوزیشن له دا پکار چې د هغه سره اوږه په اوږه ودرېږي د بازار د مسلو د حل کولو دپاره، نه کې د مسلې د سوا کولو دپاره. زموږ خو لومړنۍ خواهش دا دی. دویمنۍ خبره تاسو دا وکړه چې یاره مطلب دی لکه کم کسان چې دي نو د هغوی زموږ له رالل ما خو تاسو ته عرض وکړو چې یاره هغو وګڼل چې یاره واقعي زموږ بازار خرابېدو طرف ته روان دی، بجای د دې چې موږ بیا د بازار نور مخ په وړاندې خرابېدو طرف ته بوځو، ښه ده چې دا موږ سیټ کولو طرف ته راولو. د کامیابۍ چانسز خبره تاسو که ظاهرشاه خان نو
د کامیابۍ پته خو به د هغه د پته لګي چې څوک ووټ ورکړي. ولې موږ د مخکې نه دا نه شو ویلی چې هو موږ مطلب دغه ووټ اخلو. خو زما خپل خواهش دا دی چې دې پهله پکار ده چې دکانداران 99% ووټ کاسټ کی او د خپل حق دپاره اواز شد کی چې رقم طرف ته دا پله زیاته ځي. اکه زمونږ طرف ته راځي که اپوزیشن ته راځي. ظاهرشاه خان زه بیا بار بار دا خبره کوم، هر سړی چې د بازار الیکشن ګټي که مونږ وګټله مونږ به اپوزیشن ته خواست کوو، به زموږ سره وګپ ودرېږي. که بل پینل وګټله مونږ به د هغو سره هغه به زموږ نه 2 قدمه شاته مونږ به دې 2 قدمه مخکې وو. ولې چې دا بازار ما خواهش دا دی چې دا بازار زموږ بازار شي، نه کې د فردي واحد بازار شي. نو زموږ خو اصل په دغه سوچ په دغه نیت راغلی وو. د بازار ډېرې ستونزې دي، ډېرې مسلې دي، د هغې نه تاسو هم آن بورډ یئ. مونږ په دې معنی ستاسو نه مخکې 15-16 کالو شو پروګرامونه مو کړل. ډېر د مطلب مسلې په لنډو به د دغه یو څو والم د سکیورټي مسلې خدشات زیات دي، د چوکیداري سیستم زموږ ډېر خراب دی، د اډیټ څه طریقې کار نشته، څه سیستم نشته. ظاهرشاه خان په لنډو به د دا خبرو کوم چې مونږ غواړو د دې بازار نه مونږ یو ویلفیر سوسایټي جوړه کړو چې په هغې کې زموږ کمزوری دکاندار چې دی د هغه سره مونږ کومک وکړو، د هغه سره مونږ مرسته وکړو، د هغه د بچو تحفظ وکړو. ولې چې هغه دلته کاروبار له راځي. زموږ خواهش دا دی چې هغه دلته رزق ګټي، کم کمزوری دی مونږ د هغه سره وګپ ودرېږو. زموږ اراده دا هم ده چې د مختلف ارګنایزیشن سره، حالانکه دا به تر اوسه پورې په سواد ټریډ یونیونز کې یو دکاندار یو صدر هم دا سیستم نه کړی. زموږ خواهش دا دی مونږ اراده کړې ده د سمیډر ټایپ ارګنایزیشن سره کوم چې هغه سمال فاینانسینګ لونز ورکوي انډسټریل مانی د مختلف بینک سره زموږ خبره روانه ده چې مونږ دا یو نظام جوړ کړو او دا په اسان اقساط باندې د دکاندارانو له قرضې هم ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پروموټ کړي. بازار ته داسې ټایپ انیشیټیو راوړي، داسې انوویټیو شیزونه راوړي چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي. نه کې مونږ صرف د چوکیداري او د اکاونټس او د پیسو د جب پورې ونخلو، هغه زموږ دپاره نه ده پکار. د اکاونټس خپل طریقې کار دی، هغه پکار چې په هغه طریقه باندې لاړ شي. د بازار د سیستم چلولو خپل یو طریقه ده، په هغې لاړ شي. مونږ دکاندارانو ته دې پهله دا عرض کړی چې تاسو زموږ سره صرف یو پیره ودرېږئ چې تاسو له مونږ یو نظام یو ترتیب درکو. دا بازار ستاسو دی، مخکې تکړه کسان نه مخکې کوي، مخ په وړاندې کوي، مونږ به ورسره سپورټ کوو، د بازار مخ په وړاندې بوځو. خو که د سیستم هم تاسو په دغه طریقه بوتله غواړئ او په دغه طریقه باندې پروت دي، نو دا بیا تبعیه طرف ته روان دی. ستړي سي ګرین پیکیج دي، الټرنیټ پیکیج دي، چېرې تېر شوي کوم چې پینلز وو یا تېر شوي یونین چې وو هغوی نه دي کړی شوي. تاسو پین کوم چې منشور وو هغه ما کتلی وو، منشور کې ډېر اټریکټیو خبرې دي، خو دا کومې ډېرې زیاته خبرې چې دي هغه په هغې کې فلفل کېږي نه، هغه په هغې کې اډرس کېږي هم نه. دلته ټول نه غټ مسایل چې دي هغه خو سکیورټي بندوبست یقینا چې ډېر زیات ضروري دی. سکیورټي کیمراز دي هغه هم جوړ چونکې لګولې شوي دي، په هغې کې هم ډېر زیات ایشوز نن سبا روان دي. بله ټول نه غټه مسله چې دا مینه بازار دی چې ډېر زیات کنجسټډ دی، کوم چې زموږ خویندې میندې راځي او ډېر غټ مشکلات دي. ټولونه لویه غټه خبره چې هغه د بیکاریانو ده چې ټول دکانداران یې سپیمولی شي. د هغې لپاره تاسو سره څه پلانینګ دی، څه طریقه کار دی چې د بیکاریان به د کورونه څنګه ختمېږي. ځکه د صوبه سیند نه او د نور ضلعو داسې کسان راغلي دي چې هغه باقاعده د کچې کې ډاکو سره باقاعده میلاو دي او د کورونو اډرسونه علي، د کورونو ډیټا کلیکټ کوي او بیا هغه هغه چې دا طریقه کار هغه بیا مسلې نور جوړوي. ظاهرشاه خان لولنۍ خبره خو دا ده چې لاول موږ له د بازار ووټر لیست پراپرلی پکار دی چې دا باقاعده یو کمپیوټرایز ووټر لیست راشي. نو په دې کې به دکانونه انلیسټ پته به ولګي چې په بازار کې د څونه کیټګریز څونه دکانونه دي. په هغې کې خدای شته مونږ په څه وخت کې کار وکړو، په مونږ پورې دا پروپیګنډه مشهوره شوه چې دا د حکومت سره دوی په تاسو باندې د ټیکس لګولو کوشش کوي، د هغې لپاره ده. خدای شته چې هغه ډیټا تاسو ته هم پته ده چې هغه په نیمه کې مجبوراً پرېښوده د دې د وجې چې په مونږ پورې د خلکو د پروپیګنډې جوړې کړې. حالانکه زموږ خواهش نه کو چې زموږ د بازار ډیټا کلیکټ کړو چې مونږ ته پته ولګي په دې کې پیزارو والا څونه دي، کپړو والا څونه دي، میډیکل سټور څونه دي، مطلب نور دکانداران جنرال سټور څونه دي. دا سیستم مونږ راغونډو چې مونږ ته د دې پته ولګي چې مونږ د دې رونو لپاره څه کولی شو. زموږ اصل غرض دا و چې مونږ د دې د مخ په وړاندې لپاره څه کولی شو. مونږ به د دوی سره کینو، د دوی مسلې به اورو او مونږ به د ادارو سره خبره جوته وو. خو چونکې پروپیګنډه خو تا ته پته چې زموږ دکاندارانو لږ دا غلطي وکړه چې بجای د دې زموږ سپورټ په ځای چې هغه دا پروپیګنډې ښکار شو، تحقیقات لا نه لږ زموږ نه چا په هغې کې ایکسپلینیشن کار نه کوو. دغه د ټول نه غټه غلطي زموږ د دکاندارانو وه. زموږ خواهش دا دی چې مونږ د بازار بیا بار بار دا خبره ځکه کوم، دا زموږ بازار دی، یوازې د زحمت بازار نه دی. زه ټولو وروڼو ته دا یو خبره هم کولاو کوم، که دا بازار صرف دوی بیا زحمت ته پرېږدي څنګه چې تېر شوي صدر ته پرېښودو، نو دا به د دوی ډېره غلطه سیستم دا غلطه پالیسي ده. ایگزیکټلی دا زموږ خواهش دا دی چې دا بازار مونږ په مختلف سټیجز کې په مختلف وارډز کې تقسیم کړو او هغه صدور راشي مخ په وړاندې په هغې کې د فیوچر دپاره مونږ ټیلنټډ کسان وګورو مخ په وړاندې راولو. دې ته وایي بازار او دې ته وایي نظام، دې ته وایي فلاحي اداره مخ په وړاندې بوتلل. که زه د ځان سوچ شروع کړم چې نه زه به هم ثابت عمر لناس یم دغه به کوم نه، بیا خو زما مطلب بیا خو ما لاړو درېدل نه پکار.
ولې چې د ځان سوچ نه دی پکار، زمونږ سوچ پکار دی. محمد خان دا راته ووایي چې تاسو د واټس تاسو وایي کوم د واټس حدود چې دي بني صوبه کې د هر مارکیټ په خپل یو طریقه کاري، د هر بزنس په خپل یو څه دی، لکه د موبایل وجودای، د سراب اسوسییشن وجودای، قصابان برادران دي او وجودای. نو څه ګڼئ چې د هغې پر څه ترتیب دی؟ دا راته واضح کړئ چې تاسو د چا څه په راګېتو کې څومره کسان چې تاسو په دې پینل کې شاملېدو څه پلانینګ شته؟ ځکه قبل از وخت دا خبره پکار نه ده، خو ټایم هم چونکې لږ دی چې یاره تاسو خپل ډاکومنټس جمع کوئ، دا خبره خپل منشور به جمع کوئ، خپل پینل به جمع کوئ. دې څو کسان دي تاسو هغه تاسو ته روان دي او هغه تاسو ښکاره کول غواړئ؟ ظاهرشاه خان ډېر کسان خو مونږ به ښکاره کوو، ډېر کسان زمونږ دا خواهش دی چې هغه لا موږ هیډن وساتو د الیکشنه پورې. که ان کیس الیکشن مونږ ګټو نو هغه به دلته انشاءالله مونږ په کلي کچهري کې کولاو هغه بیا رامخکې کوو د سپورټ لپاره. خو څه کسان دا دي هغه ته د پته سیاسي ټیکټیکس چې دي نو هغه لږ بدلي، زمونږ د بازار سیاسي ټیکټیکس لږ بدل دي. نو په دې وجه که پولیټیکل پارټي موږ به ټول اوپن کړي ول، خو د حالاتو نه تاسو خبرې څه کسان چې دي هغه موږ هیډن کړي دي اوپن، خو ما تاسو ته هغه کسان وښول. مطلب د قصابانو طرفه زموږ سره کلاو سپورټ دی، د چمیارانو د زموږ وروڼه بایګان چې دي د شوز شاپس طرفه هغه کمپلیټ سپورټ دی. بیا زموږ د پراچا برادري چې ده د هغې نه کمپلیټ زموږ سره د هغو کمپلیټ سپورټ دی. نور زموږ چې دلته د نیو ټاقونه کوم مایګریټ دکانداران دي هغو زموږ سره کمپلیټ سپورټ دی. خو اصل خبره دا ده ظاهرشاه خان زه ته بیا بار دا خبره کوم چې کله ووټ د ضمیر شی دی. ما خپل میسج خپل بازار خپل دکاندار ته خپل اهداف وښول چې دا زمونږ اهداف دي، مونږ په دې کار کول غواړو. که هغه ته زمونږ د اهداف ښه ښکاري نو پکار دی چې هغه بیا مونږ له ووټ راکړي. که فرض که هغه ته زمونږ اهداف ښه نه ښکاري، د بل سړي ښه اهداف ورته ښکاري، بېشکه هغه له دې ووټ ورکړي. مونږ په دې معنی مطلب د چا نه ګیله دغه نه کوو. زمونږ سیسټم زمونږ ظاهرشاه خان زه هر سړي ته یو خبره کوم، تا به زه نوټ کړی، همیشه نوټ کړم چې همیشه مونږ د امن خواهش لرلی دی، د بازار د یونټي خواهش مو لرلی، نه د انډیویژل د پرسن خواهش مو لرلی دی. نو زمونږ د سیسټم زمونږ د پینل زمونږ د ټولو ملګرو هم دا ایکا ده چې دا بازار زمونږ د دې پیریډ به انشاءالله د بازارونو په شریکه زما څنګه چې د پولیټیکل اپروچ ته د شعر یا د سیاسي پارټي یا سیاسي تنظیم داسې رابطې کې ټرنلي سپورټ کوو فاینانشلي یا مورلی یا پولیټیکلي چې هغه تاسو لاس درکوي، ایا څه پرشر خو نه ډېر شوی؟ ظاهرشاه خان ریل خبره خو دا ده چونکې که تاسو ایون د کاشف خان خبره کوئ، د کاشف خان زه شکریه په دې ادا کوم چې په بازار کې دا ستونزه د ډېرې مسلې وخت نه پرته وه، او زه د هغه ینګسټر دا ځکه دغه کوم چې یاره اپریشیټ کوم چې هغه په دې معنی یو انیشیټیو واخیستو، او حقیقت هغه وایي چې یاره موږ له یو لیګل صدر پکار دی، په بازار کې د یو سیسټم پکار دی. نو لکه دغه زموږ سره د هغوی سپورټ راغلی. باقي د پولیټیکل پارټي دا د پولیټیکل پارټیز الیکشن نه دی، خو زمونږ به کوشش دی چې موږ له کم سړی کار کوي مونږ به هغه اپریشیټ کوو. ظاهرشاه که هغه موږ له زمونږ ایم پی ای صاحب کار کوي، که هغه زمونږ له ایم این ای صاحب کار کوي، که ایون موږ له امیر مقام صاحب کار کوي، مونږ پکار دی چې مونږ هر سړي هغه اپریشیټ کوو. زمونږ مقصد خپل بازار ته فایده راویستل دي، زمونږ د بازار ښکلا سیوا کول دي. نو مونږ به په دې کې د هر پولیټیکل پارټۍ سره کینو، زمونږ مشران دي هغو ته به مونږ درخواست کوو، منت به کوو، هر څه به کوو ورته، خو زمونږ به پرایورټي دی چې مونږ خپل بازار له سره وړو. یو جان مننه زحمت خان زموږ سره د خبرو کولو او خپل قیمتي وخت راکولو. قدمونو کتونکو تحصیلي بریکوټ چې دی دا په ضلع سوات کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري. دې تحصیل چې دی د خلکو له پهچان ورکړی دی، د دې کاروبار چې دی هغه په علاقې کې خپل یو ځانګړی حیثیت دی او پهچان دی. یقینا که د ټریډ یونین دا کمپینر چې دی میزان پینل کم چې دو منشور دی، د دو سټریټ رایټس دي، دو ګرین بورډز ښیي، دو ګرین چینلز ښیي، دو مختلف هر هغه څیزونه ښیي کوم چې د عوامو یا تاجر برادرۍ لپاره ضرورت دی. که په فرض که په پوره انداز کې انتخابات وشول او یا هر یو پینل چې مخته راغله اول پکار داره چې په پریارټي بیس باندې تاجر برادرۍ لپاره کار وکړي، د بریکوټ بازار د ښکلا لپاره کار وکړي او دې بریکوټ له وده ورکړي، کوم مشکلات دي، کوم ستونزې دي هغې ختمولو کوشش وکړي. تاجر برادرۍ د څومره هم ایشوز دي، مسایل دي، هغې د الله حکامو سره خبرې وکړي، هغو له وده ورکړي. د انشاءالله د نورو کوم چې د پینلز کې د هغې مشران چې دي، صدور چې دي، جنرال سیکرټري چې هغه به موږ هم خبرې کوو، د هغوی رایه بالو، د هغوی ایشوز به ګورو چې د هغوی څه سمجوتي دي، څه خبرې دي او په کومو طریقو باندې هغوی خپل منشور پیش کوي، په هغې به خبرې کوو. د بل پروګرام پورې د پوره پروډکشن ټیم د لوی الله په امان.